بیا بلې ته وویل چې په ده څه چل شوی دی وی هذا مطبوب دی مسحور ومن طبه سحر پې چا کړی دی جادو پې چا کړی دی وی لبید ابن عاصم په څه کې یې کړی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک چې به ګمنځوي یو یهودي غلام د پیغمبر علیه السلام سر به ګمنځوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د ګمنځ سره چې کوم ویخترا وځي او د ګمنځ دا کم غاخي دي دا یو د لبید ابن عاصم د هغه غلام نه په سهیله باندې واخیستل دې تبرک د پاره او بیا یې په هغې باندې سحر وکړي دا یو مسله خارجه واورئ اوس بعضې کسان چې کوم دی د زنانو د ویښته اخلي او ډیر قیمتي خرڅېږي د دې خرڅول ناروا او ناجایز دي انسان الله ټول مکرم او معزز پیدا کړی عزتمن پیدا کړی دی د انسان اعضا خرڅول دا ناروا او ناجایز دي دا حرام دي بهر حال تاسو ته ما خبره دا کول هغه حاصل کړله بیا د کجوري چې کوم غونچک کې کجور راځي دي کې کېښودل او په هغې باندې جادو الفاظ وویله جادو یې پرې وکړي یو کوی وځي اروان هغه کوی کې د یو کاڼي لاندې کېښودل او فرشته بل ته وایي څه کې دي د کجوري په هغه خوشه کې ایښي دي چرته ایښي دي په بیرې ځي اروان رسول الله چې راپاڅېدی حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي یې ولېږی وایي لاړ شي صحابه وایي موږ ورکوز شو وای باقاعده د هغه کوی اوبه چې کوم دي دا داسې وی لکه د نکریزو چې خوشتې کې داسې ژوي شي او چې کله مو د کجورې دا خوشه راواخیستله د دې هر یوه پاڼه چې کوم دی د هغې داسې شکل اختیار کړی و دا وایي مار دی کانه رؤوس شیاطین او یولس غوټې ورکړي وي او په هره غوټه کې چې کوم دی ستنې ایښې وه هغه ستنې چې کوم دي باقاعده قریب وي چې یو بل ته ورشي جادو دا یو حقیقت دی او جادوګر شته جادو که چېرته حقیقت نه وای نو د حضرت موسی علیه السلام مقابله ولې ورسره راتلې او دویم د جادو اثر هم شته تنین پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اثر وشو دا سورتونه الله را نازل کړه خدای یو خبره یاد وساته جادوګر ته ورتلل کاهن ته ورتلل کتش سړی ورشي نو 40 دن دغه مونږ نه قبلېږي او د جادوګر په خبره کې یقین وساتئ که نه نو دا کفر دی دا زنانه په دې بیمارۍ باندې ډېرې مبتلا دي زه استاد ته ورځم چې ما ته کتاب وګوري چې زما څه دي مونږ ته کله ناکله ووایي یاره چې استاد چې ما ته کتاب وګوره چې کتاب کې څه دي زه ما خو چې دا ټول کتابونه راواړوله په دې کې لیکلي دي چې دروغ به نه وایي په دې ټولو کې لیکلي دي دوکه به نه کوې په دې ټولو کې لیکلي دي چې مسلمانان به یو د بل سره نه اړم کوي نه به یې اچوي دې کې به داسې ظلم نه کوي مونږ به په ټیم کې ذکر به کوي اذکار به کوي علم غیب خو د الله سره دی جادوګر ته ورتلل دا د انسان د ایمان د زیوال ذریعه ده هغه غوښن پرې ورغلی د ځان دې نه ساته د جادو ګپه شته حدیث مبارکه کې راځي څوک چې سهار قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایي څوک چې سهار قل هو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایي دا درې سورتونه وایي رسول الله فرمایي تر ماښامه به یو مصیبت هم دته ونه رسېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ماښام څوک دا درې سورتونه ووایي او په ځان یې چوف کړي که نه تر سهاره پورې به جادو وغیره هېڅ شی په ده باندې اثر ونه کړي او زمونږ صوفیه کرام ورسره یو څیز بل سیوا کوي ماښام چې سملی که نه
یو آیت کرسی سلور قوله دا اوایا او تصور داسې وکړه چې زه د خپل کور ګیر چاپیره چې کوم دی دا حصار کوم نو نه به درته شیطان اثر کوي ان شاء الله د غل نه به هم محفوظ یې خو چې یقین وي دا بهترین او زما د طرف نه تاسو ته اجازت هم دی ټول دا اجازت دی تاسو یې وایه مور بی فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به هر ماښام څملاستې دی دا هغه اقدام دی کوم چې رسول الله کړی دی هغه به قل هو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ویلا بیا به په لاس باندې توکاړي ټوکړي او پوکای به وکي چې کوم ځای ته بیا لاس رسېږي هغه بیا پور چې کوم دی مسا کوي او کله چې رسول الله په مرض وفات باندې بیمار شو پیغمبر علیه السلام بیا نشو ویلی وای ما به ورته ویله خو لاس به مې د رسول الله راواخیستی په پیغمبر علیه السلام پسې مګی ځکه زما د لاس نه د رسول الله د لاس برکت ډېر دا 11 دواړه سورتونه الله را نازل کړله 11 آیتونه دي هر غوټه چې به کلاوله یو آیت دی پی ویله الله تبارک وتعالى فرمایي قل اعوذ برب الفلق قل ورته فرمایا اعوذ پناه غواړم برب الفلق فلق د سبا باندې بل ځای کې قران عظیم شان کې راغلی دی فالق الاصباح فلق اصلا کې شق ته ویل کېږي شلولو ته ویل کېږي خو سبایي هم وشلېږي شپه وشلوي که نه سبایي رڼا ترې نه راشي که نه ومن شر ما خلق د شر د مخلوقاتونه ومن شر غاسق او د شر د شپې نه اذا وقب کله چې دا تیاره راخوره شي نو چې تیاره سیوا شي نو دې کې د انسان لپاره بیا ډېر زیات خطر وي کنه ومن شر حاسد او د شر ومن شر النفاسات او د شر د پوکونکو زنانو په عقل په غوټو کې کوم زنانو چې غوټو کې پوکای کوي چې هغه لګي ابن حسن نوري وی دا نفاسات یې ځکه ویل د يهودي نور ور سره وي ومن شر حاسد او د شر د حاسد نه اذا حسد کله چې دی اذا اظهر الحسد کله چې دی حسد ښکارا کی دا یو خبره یادو ساتئ نور تحقیق نه کوم ټیم ډیر لاړی حسد تمنی د زیوال د نعمت د غیر ته ویل کیږي یو سړی تا ولید هغه الله کمال ور کړی دی خو بچی ور کړی دی خو صحت ور کړی دی خو جاه او عزت ور کړی دی اته خدای دې نه داواله دې ته ویل کیږي حسد دا ناجیز او ناروا خدای دې نه والا ماته علماء یې اوس په حسد کې لږ نور ترقیم شوی ده وای خدای ماته مراکه خدای ما سره درکا یو غیبته ده غیبته ده جایز غیبته دې ته ویل کېږي چې یو سړی تا په یو نعمت په علم په طاقت یا په جاه او عزت کې ولیدی ته الله دې مبارک کې خدای د په قسم باندې زما بچیم کې خدای دې په قسم ژوندۍ ما ته را نصیب کړه جایز ومن شر حاسد اذا حسد کنا دا سورت میں اختتام تو ورسے خلاصہ سورت دا سوچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل ورتو فرمایا اعوذ پناہ غواړم برب الناس برب مخلوقات باندې ملک الناس بادشاہ د خلق الہ الناس چې معبود د خلق دی من شر الوسواس د شر د وسوسینا وسوسه القاء الشر بالقلب بطريق الخفيه د چا په زړه کې په پټه باندې د شر د خبرې سره ګرځول دي ته ویل کېږي وسوسه دا موسوس شیطان دی کنه الخناس الله د خناس ترجمه چې ذکرم کوم نو حسن جان شهید رحمه الله اگر آیات مولانا حسن جان سے فرشتہ صفت وسه تاسو یې لیدلې ویا ډیر خلک منظور ولیدلې و هغه چې وکړه دلته ترجمه کوله د خناس معنا به کوله موقشیناس خناس علما وايي ته ویل کېږي چې کله ته ذکر کوي تا نه رستو شي خو تا چپکړی نه شي بیا د تاثیر د مچ مثال وي اذا زب اب کله چې ته وشړې نو واپس راګرځي واغه ډېر خپل معنا کوله د مشایخ ډېر ناشنا تعبیرات وی هغه ول خناس معنا د موقشیناس موقشیناس مطلب مولا ته دا نه وایي چې ته ګډ شه هغه وایي د هيئت داسې دی چې دا ګډیږي نه
مولا ته وایي ته په دې خپل مولایي کې ګمراه شه. په غم کې تا ته دا نه وایي چې ډولکی راواخله ډولکی وغږوه، نه نه نه، په غم کې ګریوان وشلوه. هغه پوهېدی چې دا د هیئت داسې ده چې دی دا راسره نه مني. او په واده کې درته دا نه وایي چې ګریوان وشلوه، نه نه، په واده کې درته موقع ته ګوري. هغه وایي ډولکي ته لاس کا، تمبل ته لاس کا، موقع ګوري. صوفي په خپل صوفیت کې ګمراه کوي، شیخ په خپل شیخوخت کې ګمراه کوي، ځوان په خپل ځوانۍ کې ګمراه کوي. هر سړي ته یې مقصي طریقه د ګمراهۍ ښودلې ده. الله دې موږ د هغه د چاله د پرېږدي نه وسره کړي. الناس موقشناس دی الذي يوسوس هغه چې وسوسه اچوي په صدور الناس، په سینو د خلکو کې، من الجنة که بیا د جنیاتو د پیریانو نه وي، والناس او که د انسانانو نه وي. سادی صاحب وایي کار شیطان می کند نامشولی گرولی نستلانت برولی. کار به د شیطانانو کوي، نوم به د مسلمان وي، نوم به د ولی او زبر په خلک ورته وایي، او کار به د شیطان وي. د شیطان که چېرته ولي دسي نو لعنت یې په دسې ولي وشي. بعضې کساني بعضې کساني هغوی د شیطان نم ډېر بالاتر وي، شیطان هم ورته عاجز وي. بعض علماء دلته یو عجیب نکته ذکر کړې ده، یو لطیفه یې ذکر کړې ده. هغه یې وایي قل اعوذ برب الناس، دلته د ناس نه مراد واړه دي. قل ورته ووایه اعوذ زه پناه غواړم برب الناس، په رب د ماشومانو باندې، ځکه تربیت د ماشومان ضرورت لري. تربیت د ماشومان ضرورت لري، ښه تربیت وکړئ. د یو دین زموږ صاحب مبارک فرمایله، پیر صباح حضرت صاحب هغه به ویله وایي په ماشوم باندې به د ماشوموالي کې دا ذکر کوي ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله. ځکه ماشوم چې کله دا پکار کوي که نه چې زما مربي الله دی، زما مربي الله دی، زما مربي الله دی، الله د ده اواز نه رد کوي، نو تربیت یې الله ته وسپارل شي. نو په ماشومانو دا وایي ربنا الله ربنا. قل ورته وفرمایه اعوذ زه پناه غواړم برب الناس، په رب د مخلوقاتو باندې، د ماشومانو باندې، ملک الناس چې دی بادشاه د ځوانانو دی. دلته مراد د ناس نه ځوانان دي، ځکه په فوج کې چې لګي نو نوجوان لګي، بوډا خو یې ریټایر کېږي. ملک الناس دی بادشاه د ځوانانو دی، او اله الناس دی معبود چې کوم دی د بوډاګانو دی. لکه چې سړی کله کمزوری شي نو بیا کم از کم جومات ته مخه شي، نو دا هم ښه ده که نه. سادي صاحب وایي په دې بوډاوالي کې خو الله یادوه، ځکه که د یو سړي نه زر پرېوځي که نه نغري کې، زر پرېوځي په نغري کې، خو چې هغه یېرې ګوري نو په عذاب به را پیدا کړي. او 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حالی دفلی نگشت، همه به هواه هوس ساختی، دمی با مصالح نپرداختی. سادی سے وی 40 کاله د عمر عزیز تیر شوله، تلا اوسم د ځوانۍ او د اوسم دغه ماشوموالي په الله لایق باندې اخته یې. رب انصاف دار خپل د رب سره خپل تعلق وکړه، تعلق جوړ کړه که نه. 40 کاله دې تیر شوه، مونږ مشرانو یې په سپین پسې بیا سپینې ښه الله ته راجع شي. دریو کسانو ته به الله د رحم په نظر نه ګوري. حدیث مبارکه ده، 3 کسانو ته الله د رحم په نظر نه ګوري. الله دې موږ وساتي. اول یو غریب متکبر، چې غریب هم یو تکبر هم کوي، الله وایي تا دې تکبر سوی. دویم ظالم حکمران، الله وایي تا ته مې حکومت درکړې، تا ظلمونه شروع کړه ظالم، قیامت په ورځ به الله ورته د رحم په نظر نه ګوري. او دریم بوډا زناکار، بوډا زناکار، بوډۍ زنا کوونکي، بدکاري کوونکي، الله وایي په تا باندې خو مې عمر تېر کړی دی، اوس هم ماته راجع نه شوې. ای انصاف داره، اوس هم راجع نه شوې الله ته. نو اله الناس دی معبود د بوډاګانو دی، ځکه چې انسان بوډا شي نو کم از کم الله ته بیا راجع شي. خدای حالت سړی یاد شي چې دردمن شي، چې بوډا شي نو کله خپې دړ کوي، کله سر دړ کوي، کله کونډۍ. خدای حالت سړی یاد شي چې دردمن شي، کمنه د دردمندي له عبادته.
نو چې الله دریا دی د دمنې مبارک شو او بیا په صدور الناس کې وای د دې نه نیکان مراد دي ځکه غل چې غلا کوي نو کم کوړه ورځي چې سپکی کنه چې سپکی نه نو غل څه کوي نو د نیکانو و سینو ته شیطان ډیر زیات پټ وي کنه چې دوی وځه په څه طریقه باندې ځي او من الجنه والناس نفسات مراد الله تبارک وتعالى زموږ استاد د حاضری قبول کړي او رب الجلال دا ختم مبارک وګرځي دا وخت مو واخسته او زموږ هم ډیر راکړي وي واخر دعوانا الحمدلله